دا یو خور د دې د رشتې متعلق پوښتنه کړې ده چې موږ ته یوه داسې طاقتوره وظیفه راکړئ چې په هغې سره زموږ رشته وشي او وایي ما پسې بالکل رشتې نه راځي، په دې کې بندش دی. نو دا بندش یوازې د دې نه داسې سوونه زرګونه نورې خویندې دي زموږ او ستاسو ورونه دي چې د هغې د رشتې ډېر زیات مشکلات یا خو ورپسې بالکل دغه کمې خویندې چې زموږ دي هغې پسې بالکل رشته نه راځي، او که رشته رام شي نو د دې د خوښې نه، او که بیا د دې د خوښې شي نو بیا پکې مشکلات ډېر راوځي، پریشانیانې پکې ډېرې جوړې شي، یا زموږ چې کوم ورونه دي د هغې دغسې د رشتو متعلق مشکلات وي، چېرته کې ځای خوښ شي د هغې سره رشته نه جوړېږي، چې جوړه شي بیا په هغې کې مشکلات دي. نو دې ته په عام اصطلاح کې موږ تاسو وایو یاره بالکل بندش دی، وایي بس رشته مې نه کېږي. نو نن به انشاءالله العظیم په دې کې موږ د دې سوال جواب وکړو او یو داسې وظیفه او داسې عمل به تاسو ته در وښایو چې هغې کې به انشاءالله ستاسو ډېره ګټه وي او تاسو به د ثواب په نیت باندې دغه زموږ پیغام واخلئ، نور مسلمانانو ته به ور ورسوئ چې ډېرې خویندې داسې دي چې هغې په کورونو باندې ناست دي او د دې رشتو مشکلات دي او داسې مشکلات دي چې هغې غریبانانو د زندګۍ هغه سکون بیخي ختم شوی دی. نو عمل تاسو ته درښایم ډېر اسانه عمل دی او دا چې مونږ چاته مښودلی دی الله جل شانه د خپلې خوښې رشته چې ده هغه کړې ده او هغې سره د هغې هغه رشته شوې ده. ډېر یو مجرب عمل دی او دا وظیفه داسې وظیفه نه ده چې دا زما وظیفه ده یا زما د استاد وظیفه ده یا د پیر صاحب وظیفه ده یا د بل کوم عالم، نه، دا وظیفه د الله د پیغمبر موسی علیه السلام وظیفه ده او دا وظیفه الله جل شانه په قرآن کریم کې ذکر کړې ده. نو وظیفه کومه یو ده تاسو ته به ښکاري، قرآن کریم آیت ده دعا ده رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اوس دا خو وظیفه خو شو، اوس به دا کوو څنګه، په دې باندې به عمل څنګه کوو او څنګه به دا په استعمال کې راولو. نو د دې دپاره د ټولو نه مخکې شرط پکې دا دی چې د 5 وخته مونځ پابندي به شروع کوئ. که تاسو مونځ نه کوئ د مونځ پابندي به شروع کوئ. دویمه خبره ده چې د ګناه نه به ځان ساتئ، د ګناه نه به حتی الوسه چې دی تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو د ګناه نه ځان وساتئ. ورسره د نیکو اعمالو به کوشش کوئ. بس نور په دې کې ډېرې خبرې نشته او د اجازتو هغه قیسې هم پکې نشته. ښه کوئ به څنګه، څومره به کوئ او څه ټایم کې به کوئ. د هر فرض مونځ نه پس 313 مرتبه د سحر او د ماسخوتن د مونځ نه پس به بیا لږه زیاته کوئ، بیا 1100 مرتبه کوئ یا 700 مرتبه 900 کرتې کوئ. خو نور چې کوم مونځونه دي مطلب د غرمې مازدیګر ماښام مونځ چې دی د دې مونځ نه پس به 314 کرته 311 مرتبه بیا به دا وظیفه کوئ. او څنګه به کوئ، څنګه چې سلام واړولو د مونځ نه فارغه شوئ، ذکر اذکار چې کوم تاسو کوئ د هغې نه فارغه شوئ، تسبیح ور وباسئ او شروع به شي. په جانماز به ناست سئ، د دې وظیفې په دوران کې به ته خبرې نه کوې او د خبرو سره دا وظیفه به په اودس کې کوې. نو ان شاء الله العظیم او نیت او مقصد به دی چې الله حلاله نکاح زما نصیب کړي او په بهترین د نیکو خلکو سره د پاکو خلکو سره د ښو خلکو سره زما رشته نصیب کړي. نو ان شاء الله العظیم لږې ورځې پس د هفتو په حساب سره په دې باندې عمل وکړه او دا کم پریز مې چې درته وښودو دا ورسره لاګو کړه، په دې باندې عمل وکړه چې بیا رشته ونه شوه نو بیا راشه ماته ووایه ورته قاري صاحب وظیفې کارونه کړو. نو دغه پیغام خپله هم عملي کوئ، نورو دوستانو ته هم ور ورسوئ ځکه